السلام علیکم ملګرو. د عمران خان او پی ټی آی د لپاره غټه خوشخبری ده چې د عمران خان د سایفر کیس فیصله به په 9 اکتوبر باندې اوپن ټرایل کې کیږي. بل عمران خان د صدر عارف الوی نه یو ډیره غټه ګیله کړې ده. مطلب صدر عارف الوی هم عمران خان سره یو قسم له دوکه کړې ده. دی حواله سره هم نوی اپډیټس څنګه چې پرون تاسو له معلومه ده پرون د سایفر کیس چې کوم سنوي و هغه ملتوی کړل شو په څه وجه باندې ملتوی کړل شو. ابا هم په دی ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پرون د سایفر کیس سنوي ځکه ملتوي شي و چې د عمران خان وکیلانو درخواست جمع کړو چې د عمران خان فیصله د بند کمرو کې یا په عدالت کې نه کیږي بلکې اوپن ټرایل دی وشي. اوپن عدالت کې دغه کیس فیصله وشي چې هر څوک وویني چې عمران خان په دې کیس کې څومره حقیقت ته او دا ډیماند عمران خان هم کړو چې زما فیصله دی اوپن ټرایل او اوپن عدالت کې وشي. مطلب چې زما عوام وویني زما عوام له هم پته ولګي چې زه په کم سزا کې کړېږم زیاته په کم کیس کې کړېږم هغه کې حقیقت څومره دی زه ګناهګار یم نیم ګناهګار چې دا ټول خلک وویني. عمران خان هم دا ډیماند کړو چې زما د کیس فیصله دی په اوپن عدالت کې وشي. میډیا ته د هم اجازه ورکړل شي عوام ته د هم اجازه ورکړل شي خلک د هم عدالتونو تراشي میډیا د هم عدالتونو تراشي په ټي وي د خلک زما د کیس زګوري چې خلکو له هم پته ولګي چې د کیسز کې څومره حقیقت دا ډیماند ډیر مخکې عمران خان کړو. جی د عمران خان وکیلانو په دغه درخواست باندې پرون اسلام آباد های کورټ عمل کړی دی او دغه درخواست اسلام آباد های کورټ منظور کړی دی او د عمران خان سایفر کیس پرون زکه فیصله چې کوم پرون زکه ملتوی شو چې اوس په دغه فیصله په اوپن عدالت کې کیږي په اوپن ټرایل باندې وکیږي. دغه فیصله کې به د عمران خان او شاه محمود قریشي ټول وکیلان او ورسره د عمران خان د خاندان ټول خلک موجود وي او دا فیصله به ټول پاکستان هم ګوري. خو عمران خان د حواله سره د عمران خان حواله سره لاس اپډیټ نه دی راغلی چې آیا عمران خان به عدالت ته راضي کنه د جیل نه به عمران خان اډیاله جیل نه عدالت ته د کیس د لپاره شفت کی کنه د حواله سره لاس نوی اپډیټس نه دی راغلي. بل د کیس کې چې کوم خفیه خبرې دي هغه خبرو د لپاره با کیمرې بنديږي مطلب او عدالت نه به ایرلیونت کسان چې کوم دیغه هم بار کیږي نو بیا به دغه سیکریټ خبرې چې کوم دی د کیس حواله سره اب ال کیږي چې کله په عدالت کې غیر ضروری خلک چې کوم وی یا په کیمرا ان کیمرا باندې کیږي. بل سایفر کیس کې چې کوم 28 گواهان دي نو دغه حواله سره هم لاس اپډیټ نشته چې آیا دغه 28 گواهان به هم په 9 اکتوبر باندې عدالت کې پیش کیږي کنه دی حواله سره هم لاس اپډیټس نه دی راغلي. خو دغه 28 کسانو کې اسد کیسر هم موجود دی او اسد کیسر دی حواله سره بیان جاری کړی دی ک شری زما سر د تن نه جدا کیږي نو هم بزه د عمران خان خلاف د دروغ گواہی ورنکړم. جی اسد کیسر دی حواله سره دا بیان جاری کړی دی. بل صدر عارف الوی حواله سره د عمران خان خور ویلي دي چې تاسو له معلومه ده د عمران خان خپل خویانو سره په جیل کې ملاقات شو تقریبا 45 منټ یا 55 منټ دغه طویل ملاقات د عمران خان خپل خویانو سره شوی دی. نو د عمران خان خور د ملاقات نه پس دا بیان جاری کړی چې صدر عارف الوی چې عمران خان ویلي دي چې صدر عارف الوی تر اوسه ولې د الیکشن تاریخ کنفرم کړي نه دی ځکه چې شر صدر عارف الوی د الیکشن تاریخ ورکي او بیا په دغه تاریخ الیکشن ونشي نو په الیکشن کمیشن باندې هم قانوني کاروایی کیدې شي په الیکشن کمیشن باندې هم کیس جوړې دي شي. عمران خان په دې خبره صدر عارف الوی نه د افغان اظهار کړی دی. عمران خان ویلي کچر چې خپل موقف نه ناوړم جی په دې خبره د افغان اظهار کړی دی چې عمران خان د صدر عارف الوی ولې تر اوسه پورې د الیکشن تاریخ نه دی ورکړی ولې تر اوسه پورې د الیکشن تاریخ کنفرم نه دی. اوس هم لا د الیکشن چې کم تاریخ ته هغه ډاوټفل دی ایکوز هم شک ته نو په دې عمران خان د صدر عارف الوی نه د افغان اظهار کړی دی. بل عمران خان ویلي چې زه اوس هم په خپل موقف باندې کلک ولاړم او د پارټۍ صدارت چاته هم نه پریدم ځکه د ما په چا باندې یقین نشته. ما سره ډېر خپل کسانو په خوګه کې وکړل د ما خپل کسانو ما سره یو ځای په ناسته پاسته کړی د ما سره په یو تالی روټۍ خوړل د هغه کسانو زما خلاف بیانونه جاری ک زمانه وړي نو زه په چا باندې هم ټرست نه کوم او زه د خپل پارټۍ خپل یو واحد سربراهیم زه خپل سربراهي د خپل پارټۍ سربراهي چاته هم نه پریدم مطلب او زه نه هیڅ قسم ډیل تیار مو نه په جیل کې هیڅ قسم ډیل کوم. دا عمران خان دی حواله سره اپډیټ سوجي ډیره زیاته مننه. والسلام.